الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هام أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب العزت زنی فیصله هغه د انسان د عملونو سره تعلق لري عمل د الله رب العزت د تابعداري دا غي مطابق فیصله د انسان د خیر او د خوشحالۍ راشي او کامل د الله رب العزت د ناراضګي او د الله رب العزت د نافرمانی وي نو بیا فیصله د انسان د ناخوښۍ راشي چې په هغې باندې انسان خوشحاله نه وي او د انسان یو مزاج دی چې د ځان پاکول غواړي او د خپل غلطو نسبت داسې چاته وکړي چې د هغه بې وسه وي او د هغه وس نه وي عاجزان وي نو انسان د خپلو ګناهونو لنګ په هغې باندې راواړي کله انسان ته تکلیف ورسیږي بیماری و تناسی تکلیف راشي قرآن کریم کې الله فرمایي ما صابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو ته چې تکلیف راشي دا تاسو د ګناهونو نتیجه ده تاسو د ګناہوں نتیجہ ده انسان د دې بځای چې د تکلیف ورسیږي د دې بځای چې د الله نه بخنه غواړي او خپل عمل ټیکي هغه انسان د خپل ګناہوں لم یا به مرغو راوړي یا په زناور راوړی یا په ورځو راوړی یا په میاشتو راوړی یا بدات انسانانو راوړی چې پاغه یې وسرسي او هغه به وسوي دا غي نه ځانو باسي په کار داوا چې د خپل ګناہوں معافي غوښتل وي او د خپل عمل قبله برابر کړو او الله رب العزت پر دا حالات ټیک کړیو او کله دا انسانو لګي ودا د پلان کې د لاس او شو دا غي نسبت بل چاته وکي کله دا انسان غلطیو کی او دا غي نسبت کارغانو تا مارغانو تا ګونګیانو ته وکي کله خورو زناور تو کی ویدان سار خر لیدل نو زکه دا چالو شو کله وای دا ګونګې راغې او ګونګې سپیرو کله وای لاټو مې لیدل نو لاټو سپیرو کله وای
وې دا می ګونګې لیدل نو هغه سپیرو خپل لن په بل سره واړي کلا غبل سره ملاو نشي نا غرض او شپه چرته تللی نه وي وې دا د شورو رضو او د شورو رس پیرای دا د غید الله سو شو او کله وې دا د سفر میاشتا دا د سفر یا باید وجه نه دا او سفر استیرا ده دا الله رب العزت مخلوق کې سپیرتوب نشتا سپیرتوب د انسان خپل عمل کې خپل عمل باندې بد غواړي هغه سماینا او هغه نسبت بل چاته وکي وې دا پلان کو کړل او پلان کیو شو خپل عمل د لارې مل دغه شانتي عقیده زنو خلقو کې د توهم او د وهم پرستای و سفر میاشته به سپیره ویلا دا غیر لپاره بیا ځنو روایتونو هم جوړ کړل او په نبی علیہ السلام دروغ ته خپل چې نبی علیہ السلام ویلي دي چې ما ته ویل چې سفر ختم شو نو زه به ول د جنت زیره ورکو نبی علیہ السلام هم د سفر یا باید میاشتې نه تام ملابه و سره د کم ځای نه رااله هغه له نوم کې خود سفر آبای بیا به ګزونی چورای شروع کړی هغه له دروغ جوړ کړل چاوی نبی علیہ السلام خوشوي او شکریاته نه کو چاوی یهودیانو کړي وا نو مونږه دا غي د زده کو او پاغي چورای شروع کړی سفر په اخیری شروع باندې وی چوری کوله انسان لا پکار دی چې پارس کې خپل عمل ته سوچ کی کامل سمو او نتیجه سم راځي خامل خ نتیجه وی او د بد عمل بد نتیجه وی مرچکه خوري خلبره ترخی کی او چې ګوړه خوري خلبره خوږی کی چې کله انسان د الله رب العزت تابعداري کوي د الله د حکمونو خیال ساتي نو په انسان باندې عمل نتیجه سم راځي پریشان نه وي خوشاله وي اگر که غریب خو خوشاله وي او چې کله انسان د الله نه فرمانای کوي ګناہوں کوي د الله رب العزت نه فرمانای کوي نو د باندې قسمه قسم پریشان راځي سړی تنگ وي اگر کمالدار وي خو پریشان وي دا د خپل ګناہوں سپیرتوب دی خپل ګناہوں دي نو هر یو فیصله د الله رب العزت د تربیت په نظر باندې قتل وکړ دي او په رازو شپو باندې په میاشتو باندې باغی لنګونه اړول نه دي وکړ اسلام نبی علیہ السلام فرمایلی دي لا طیرۃ فی الاسلام په اسلام کې سپیرتوب عقیده نشتا چې یا پلان کې سپیرل یا پلان کې سپیرل یا خرج سپیرل یا کارګر سپیرل یا شورو سپیرل نه سپیرل یا حسن حسین سپیرل یا سفر سپیرل دا عقیده په اسلام کې نشتا او نبی علیہ السلام فرمایي لا عدوى ولا طيرة لا سفر ولا هام اس یو بیماری چې الله حکم نی کړي نو بل ته لګیدل نشي دا الله د حکم نه بغیر بیماری به ذات خود بل ته نشي لګیدل چې سو الله حکم نی کړي او په اسلام کې د سفر د سپیرتوب عقیده نشته او نه سارو د زناورو دا غیر سپیرتوب عقیده شتا الله رب العزت وی الا انما طائرهم عند الله
الله رب العزت چې نتیجې را لېږي نو د عمل د وجه را لېږي او خلق کویږي نه او نسبت بل ستو کی الله زمونږ او تاسو تربیت کوي هر فیصله ته د الله د تربیت په نظر کتل پکار دي په خپل عمل سوچ پکار دي او د ګناہوں نه توبه کول پکار دي او نیکو اعمالو ته توجه پکار ده الله دې موږ له خپل اعمالو د اصلاح فکر راکړي واخر دعوانا